دې خلقو کې نن دې کم نن هغه یو مرض راغلی دی د شبا جمعه ده که انشاءالله د جمعې فرض باندې امام به خطبه کوي غریبانان دې کم نن هغه د الله مرۍ اوچې کړي خو دا خلق په هغه ټایم کې راځي چې بس مونځ ته 2-3 منټه پاتې شي حالانکې روایاتو کې راځي وایي د جمعې په ورځ باندې چې څومره یو انسان مسجد ته د وخته رالی که نه بس دل الله تعالی د یو اوښ د صدقې اجر ولا الله ورکوي د یو اوښ د صدقې اجر ولا الله ورکوي په شرط دی چې د وخته نه رالی چې کوم لغونته کې نور لږ لیټ رالی نو خبره غوا ته راشي چې لږ نور لیټ شي بیزي ته شي بیا چې کله لږ نور لیټ شي چرګې ته شي چې لږ نور لیټ شي نو هګۍ ته شي چې کله امام خطبه ته ودرېږي که نه نو په دغه ټایم کې فرشتې هم دا رجسټر بند کړي او د امام د خطبې ته مستقل ناستي دا خطبه اوري او چې د دې نه بعد کوم راځي که نه نو د دوی په رجسټر کې اړو نوم نشي لیکلی د دوی اړو په رجسټر کې نوم نشي لیکلی نو زمام د جمعې په ورځ باندې لږونته کې کم از کم د وخته راځئ نو خو زمونږ خلق چې کم نه هغه فکس ټایم بس به 3-4-5 منټه چې کم نه هغه سي بس 3-4 منټه پاتې چې بس جومات ته به راشي او دلته کې د کم نن هغه بیا او بیا په هم ناوخته یې حالانکې سنت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث سرتوام رسول الله مبارک ارشاد فرمایي من ترک سنتي کم انسان چې زما سنت پرېښودل دا سړی زما امتي نه دی سنت د پیغمبر پرېښودل دا ګورې لوی گناه ده زمونږ خلق چې کوم اکثر هلته کې په دې سعودي او په دې دوبۍ کې چې کوم ګلف کنټریز دي هغې کې ټایم تېر کړی که نه نو په هغې کې ډېرې نخرې راځي څوک چې کوم نن هغه تراویح رکعاته کوي دغه نخرې څوک چې کوم نن هغه او جي څوک ټوپۍ نه په سروي څوک چې کوم نن هغه سنت پکې پرېږدي ځکه عرب چې دي که نه عرب هغه بس صرف فرض مونځ کوي نور سنت هغه کور کې کوي زمونږ دی خو ورپسې سنت هم پرېږدي پوهېږئ تاسو حالانکې سنت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا مکملات د فرضو دي مکملات د فرضو دي نو چې یو سړی دی کم نه هغه سنت پرېښودل نو د رسول الله سنت پرېښودل دا جرم دی رسول الله مبارک د خپل څه کوي امت نه وباسي رونو سنت په نه پرېږدو نو دا مرض اکثر اوس عام شقه عام شهر چلی چې څنګه سلام اوجر باسي بس 2 رکعتې فرض چې کم نه هغه امام پسې وکړي د هغې نه بعد ځي بیا چې کم نه هغه نه سنت کوي او نه بل څه کوي پوهېږئ تاسو